السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول جوړ پوي. ګلپاڼه د جھانگیر خان سره رابطه وساتله او ورته ویل چې په سوشل میډیا باندې دا خبرونه روان دي او دا ویډیوګانې سازيږي چې جھانگیر خان د وبا د بیمارۍ د وجې نه وفات شوی. مینوال جھانگیر خان ته په جواب کې څه ویل، ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. پاک او ساده ټلې نشان واخه چې خای یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینوالو د ګلپاڼه د جھانگیر خان سره یعنی رابطه ساتلې ده او کنه دا رښتیا دي او کو دروغ دي. مینوالو ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. مینوالو جھانگیر خان سره تر اوسه پورې ګلپاڼه سره رابطه نه ده ساتلې د دې په باره کې چې یعنی ته وفات شوی. یعنی په سوشل میډیا باندې دغه خبرونه روان دي چې جھانگیر خان وفات شوی دی او ته اوس د بیمارۍ نه څنګه شولې. مینوالو دا دروغ خبره ده. تر اوسه پورې ګلپاڼه جھانگیر خان ته ټلیفون هم نه دی کړی او نه ګلپاڼه سره د جھانگیر خان نمبر شته. جھانگیر خان پخپلہ باندې عمده کا واضحه کړه چې تر اوسه پورې ماته یو قسم ټلیفون نه دی کړی غیر د خپلو مینوالو نه. په مینوالو نه پوهېږم چې خلکو له په دې دروغو خبرونو کې اخر څه ورځي. دغه شانته دروغ خبرونه خلک شیر کوي، نو یې سم نشي کولی. عزتمنو په دواګانو کې یا ساتئ چې الله تعالی ولا صحت ولا ورکړي. مینوال زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ساده ټلې نشان چې ها یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.